الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سونو اجره کې سره دوه ملمنو ستاسو خدمت کې حاضر یو ملمه بر سره په ټلیفون لاین باندې دا 200 ورځو کې چې حالات څومره تیزی سره بدل شو او بیا په د اخري 2 ورځو کې چې په صوبه کې او بیا په وفاقي دارالحکومت کې کم صورتحال پیدا شو، هغې نه پس بعضې خبرې داسې وې چې هغه ضروري وه چې ستاسو مخې ته دې راوړو. کله چې پاکستان د کلدم ټي ټي پی خلاف قدم پورته کړو، نو که تاسو ته یاد شي کتونکو اوریدونکو، نو د کابل نه دمکیانې راغلې وې او هغه دمکیانو کې واضح دا ویل شوي چې موږ به جواب دې ځل اسلام آباد کې ورکوو. نو آیا دا جواب موږ دغه جواب دی که نه دغه جواب به دې نه پس هم راځي؟ او بیا د دې نه یو سوال دا هم پیدا کېږي چې څه وانه کې وشو، وانه کې به موږ هم په دې باندې خبره کوو. یو بل اے پی ایس دوهراولو کوشش وشو، خو دا شکر دی الحمدلله چې هغه ناکام شو. ګینې 1500 کیډټس پکې دننه موجود وو او خدای شته چې کالج موږ په خپل هم لیدلی دی، ډېر ښکلی کالج جوړ شوی دی، ډېر بهترین کالج جوړ شوی دی. څومره سټوډنټ چې فارغ دي، زمونږ بعض کشران ته فارغ دي، هغې دا وخت ښه کامیاب ژوند تېروي او هغې د دې کالج موږ ته ډېر تعریف کړی و. حالانکه موږ ویل د وانۍ کالج به دومره خاص کالج به نه وي، هغه اداره ټارګټ کول. نو اوس دې نه پس سوال دا پیدا کېږي چې بیا به هم په استنبول کې یو ځای کېناستی شو، یو بل سره هم سترګې ولګي او که نه ورسره به خبرې کوو په 20 ترمیم باندې. دې حوالې سره ډېرې خبرې کېږي، ډېر خلک پې ډېر څه ویل غواړي او ډېر څه ویلي دي. کم چې حمایت کوي نو آی خو دا ترمیم بالکل داسې ثابت کړی دی چې لکه دا د پاکستان دپاره بالکل ناګزیر دی، او چې کوم مخالف دی نو هغه دا وایي چې شاید د دې نه غټ سازش د پاکستان یا د سیستم خلاف بل نشته دی. موږ سره په سټوډیو کې دوه ګران ملمانه ناست دي، عقیل یوسف زیب صاحب ناست دی، ای سره به خبرې کوو. سنگین خان ایډوکیټ صاحب ناست دی، ماهر قانون دی، سره به خبرې کوو. په لاین باندې موږ سره فهمي د یوسفي صاحب وي، هغې سره هم په خبرې کوم. آغاز به د عقیل صاحب نه کو ځکه چې عقیل صاحب ګیرول هم ګران او بیا هغه دغلته په سیټ باندې ایسارول هم ډېر ګران کار وي، دلته سپرینګ لګېدلی وي، د اکثر دلته نه راځي. عقیل صاحب دا راته ووایي چې یو ورځ پهله یعنې په وانه کې یو صورتحال پیدا شو او که دا په وخت باندې د دې دغه نه وی شوی، یو قدم نه وی پورته کړی شوی، دا به یو ډېره غټه بله سانحه وه. بلکې زه به دا یم چې دا به یو بل پیغور موږ دپاره جوړ وي، ادارو ته هم ټول قوم ته هم. ورپسې په دویمه ورځ بیا په اسلام آباد کې دھماکه کېږي او هغه دھماکه هم دا ویل کېږي که چېرې کچېرو کې دننه شوی وی نو دا به ډېر لوی مرګ جوړه به شوې وه. څه ګڼئ چې دا یو اتفاقي واقعیت دي که نه څه داسې مربوط یو شی روان دی چې دا دې خطه کې یو مسلسل عدم استحکام وي؟ ډېره مننه آصف صاحب. زه د سنگین خان ډېر شکرګزار یم چې دی ډېر ښه وکیل دی. رښتیا خبره ده، د پولیټیکل اکټیویسټ هم دی، په آیین باندې ډېر ښه پوهېږي، ماهر قانون خو هر سړی نن به ځکه موږ اشار کړی دی چې او ده ته به لږ لیوریج هم ورکوو. موږ کله هم د سونو باره کې دا خبره نه ده کړې چې موږ پروپیګنډا ټول یو. تاسو خبره وکړه که نه د دې 20 د 27 آیین ترمیم چې موږ د اردو زیاته ده او که نه موږ د هغې نه خلکو یاره کم ځای نه کم شی راویستو، پلانې شی. نو ځکه ما دوی ته ریکویسټ وکړو چې یاره دا خو لږ ایکسپلین کول خو پکار دي که نه. دا ټیک ته چې په هغې کې به موټیوز د خلکو وي، د خلکو عزایم به وي، د ادارو به پکې وي، د پولیټیکل پارټیانو به پکې وي، هغه به دوی په هغې باندې خبره کوي. خو دا اتفاقا نه دي دا څیزونه. البته دې کې د سپیډ چې دی که نه لکه 48 ګنټې 48 ګنټې دا تېرې چې کومې تېرې شوې د 2 ورځو کې 3 ورځو کې دا ډېرې اهم دي. او دې هغه ډاټ کنیکټنګ ورته وایي انګرېزي کنیکټنګ د ډاټس کنیکټنګ ډاټ هغه چې ته دغه کوې که نه دا اتفاقیات نه دي. زما خیال دا دی چې سټیټس چې کوم دي که نه ریجنل سټیټس یا علاقایي قوتونه یا پراکسیز دوی د یو بل سره زبردست جنګ کوي. هغه فاینل راوند چې ورته موږ وایو یا یو نوی راوند چې کوم دی هغې شروع کړی دی. مثال په طور ده پاکستان کې دننه یو مخصوص پارټۍ او د هغې صوبایي حکومت جرګه راغوښتې ده سبا په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې. او زما به ریکویسټ دي، شکر دی میا افتخار خو دغه کړی دی، اعلان کړی چې موږ به ورځو ورته چې هغې کې دا ټولې پارټیانې شاملې شي. جیوای مو ویلي دي چې زوبه اوکې دا ډېره ښه خبره ده. خو هغې کې چې کوم تجاویز راشي، کوم خدشات راشي، کوم سفارشات راشي، نو د هغې نه بعد د وزیر اعلی صاحب د کرکټ په ځای باندې یا د پشتخرې تاڼې د
دورې په ځای باندې یا د بي آر ټي دورې په ځای باندې د دې خبرې ادراک وکړي چې هغه سفارشات چې کومي هغه به د صوبې د پولیټیکل سټیک هولډر دغه وي د هغې نه فوراً بعد دا جرأت دې وکړي او لږ د ګزاره زموږ سره وکړي اپیکس کمیټې اجلاس راوغواړي او کور کمانډر صاحب نه او د گورنر صاحب نه د فیډرل ګورنمنټ او د اسټابلیشمنټ په نمایندګۍ باندې دغونه د بریفینګ والی یو ده. دویمه خبره دا ده چې وانا والا واقعیت چې ده که نه یورپي یونین، اقوام متحده، امریکا، برطانیه او دغه د قطر او نور ملکونه چې کوم دي د هغې په سخت ریاکشن را روان دی په وانا باندې هم او په اسلام آباد باندې هم. خو د دې سره تړلې چې کومه خبره ده که نه هغه دا ده چې موږ به یک وخت د سرحدي کشیدګۍ سره د پراکسیس سره او د سیاسي عدم استحکام سره مخ یو. زما خیال دا دی چې دا موږ د تیرو 15 کالو کې موږ دومره پیچیده کمپلیکس سچویشن سره نه دی کتلی، لکه هره طبقه چې کوم ده که نه هغه کنفیوز ده. بیا تاسو دا دغه وکئ د وکیل سنگین خان چې خبره وکړه چې پرونه په درادم خیل کې اپریشن شو 12 مړه کړه، په شوال کې اپریشن شو 8 کو هغه مړه کړه. د هغې نه فوراً بعد چې دی په وانا باندې کیډټ کالج باندې حمله وشوه. د هغې نه یو څو ګنټې بعد په هغې باندې انټرنیشنل میډیا خبرې کولې چې په دلی کې دماکه وشوه او بیا په هغې باندې انټرنیشنل میډیا لیګا وه چې نن په اسلام آباد کې ډېر غټ اټیک شوی دی. ګوره وانا والا کې هم بچت شوی دی، عام پښتنو په حساب چې موږ کوو که نه بالکل دا کوم چې ډیټیلز را روان دي هغه هم بچت شوی دی. خو زه په هغې ډېر زیات خفه یم. سنگین خان په هغې باندې خبرې وکړي چې دا کوم ویډیوز راغلل که نه چې ماشومان چې دي که نه هغه داسې هغه ټیټ روان دي که نه دا لکه په 21مې صدۍ کې زمونږ حالت دا دی. خو هغې کې سیکیورټي لیبس دی، که په هغې کې انټیلیجنس پیلیور دی، که په هغې کې دغه نورو خلکو ښه پلانینګ دی، هر سیسټم دی. خو شکر دی چې د هغې نوبت رانغی ای پی ایس والا نقصان بیا د دلی والا دغه وګوره، بیا د هغې نه بعد اسلام آباد یې وکیلان هیډ کړه یا سایلین هیډ کړه. ما وختي لږ تپوس کوو چې دا ډېره حساس علاقه ده، هلته کې د پولیس ډېر زیات اهم دغه دي د انټیلیجنس ایجنسیز لوکل چې کوم د سیول وي پکې. نو دا اتفاقیات نه دي، دا اتفاقیات نه دي. خو په دې کې یو چې زما لږ ډېره ګیله ده هغه دا ده چې پرون چې په وانا کې سنگین خان د اپریشن روانو چې زموږ ټول سان خطه دلته کې که نه ګوره موږ چې په دنیا کې هر کالجي، هر یونیورسټي، هر سکولي موږ ته به خپل بچي ښکاري. د ده بچي زموږ بچي دي، ستاسو بچي، خو موږ ته هغې کې هغه د ده بچي خپل بچي موږ ته ښکاري. او په دغه ټایم کې ستا وزیر اعلی څه کول؟ هغه سیلفیانې جوړولې. نن چې دومره غټ ټینشن دی چې اطلاعات دا دي چې نن د شپې یا انډیا په پاکستان باندې حمله کوي خدا نخواسته یا پاکستان په افغانستان کوي. اطلاعات خو داسې دي که نه. فاکس نیوز چې دی وختي یو دغه چلولی دی، یو رپورټ یې چلولی دی. په هغې کې نن د وزیر اعلی هاوس نه چې کوم دغه راغلی دی د آصف صاحب د ویډیو راغلی ده، کرکټ کوي یار. دا خو هغه ستا خو اردو باندې عبور دی وایي چې وہ روم جل رہا تھا او نیرو جو ہے نا وہ بانسری بجا رہا تھا. نو کم چې مسله ده که نه هغه دا ده چې یو طرف ته د 27 آئیني ترمیم باندې تحفظات روان دي او دوه ایکسټریم دي. سنگین خان په هغې باندې دغه وکړي. تاسو چې کوم په اوپنۍ کې خبره وکړه، یو ایکسټریم دا دی چې خلک داسې تاثر ورکوي پرو ګورنمنټ یا پرو اسټابلیشمنټ خلک چې روره دا د 73 ترمیم څه نه و، د 98 ترمیم هم څه نه و، د نور ترمیم چې لږ ډېر شوي دي دا هم پکې څه نه و. او د پاکستان کې د اعلی دماغو ته پر فرست ټایم پته ولګېده چې د 27 ترمیم چې دی که نه دا د پاکستان د ډېرو مسلو حل دی. دا هم یو ایکسټریم دی. دویم ایکسټریم دا دی چې هغه کم چې یوټوبر ناست دي یا یو مخصوص پارټي ده یا د هغې دغه دي دا ترجمانان دي، هغې دا وایي چې پاکستان تباه شو او فلا 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 وغیره وغیره داسې چې کوم دي که نه. ما خپل خیال دا دی چې موږ د ډېر پیچیده صورتحال سره کمپلیکس سچویشن سره موږ مخ یو. او په دې کې افراسیاب خټک صاحب پرون یو انټرویو ورکړې ده، هغه وایي چې په دې کې ما ته د ټولو نه غیر متوقع دغه وایي ما ته نشته په دې کې منظرنامه نشته چې ما ته پته وه د پولیټیکل ورکر په حیثیت باندې چې دا هر څه کېدونکي دي. خو هغه وایي چې ما ته تکلیف په دې باندې دی چې په دې کې دواړه طرف ته چې کوم نقصان کېږي که نه نو هغه د پښتنو کېږي.
که په افغانستان کې سټرایکس کیږي نو پکتیکا کې کیږي، پکتیا کې کیږي، په خوست کې کیږي، په قندهار کې کیږي، کابل به زه دغه کو دا انټرنیشنل سټی ډیکلیئر کو دې خو کیږي نو هغه هم د پښتنو په سیمه کې کیږي. نو په دې کې زما خپل خیال دا دی چې د پولیټیکل لیډرشپ دپاره یو اعتدال باندې مشتمل یا منحصر یو بیانیه چې ده که نه هغه ډېر زیاته ضروري ده چې په دې کمپلیکس سچویشن کې موږ هغه اختیار کو. په دې کې ټوله خطرناکه خبره ده چې د اټک نه اخوا ناس چې کوم تجزیهکاران دي او د خواجه آصف غوندې وزیران دي چې په دې ټینشن او په دې کنفیوژن په دې کې په اضافه کې د هغې ډېر غټ لاس دی. پرونه پورې دې موږ ته ویې که نه د پیښور د اسلام آباد نه جاز تلو د اګست 2021 کو څه شو او باقاعده پی آی ډي د هغې دپاره ارینجمنټ کړی او زما سره پاسپورټ دغه و د څه ورته وایي د ایکسپایر شوی که نه زه پکې مطالعه وم. موږ خو جشن مناو کړی په کابل کې. هغه وخت کې پولیټیکل پارټیان یې داسې وې چې هغې وایي چې داسې مه کوئ. نو ته چې کله یو ټن هلې نو د هغې لپاره هم لږ هغه زمینه خو برابره کړه که نه. نو دا یو انتها باندې بل انتها باندې چې موږ ناست یو نو په هغې کې بیا د پېښور رول دی. سنګین خان په هغې باندې خبره وکړي نه د کوټې رول شته، نه د کراچۍ رول شته، نه د کابل او قندهار رول شته. د موږ لږ ډېر چې شعور یا ازادي اظهار یا پولیټیکل لیډرشپ هغه چې د په پېښور کې دی نو د پېښور ذمواري چې ده هغه زیاته جوړېږي. او بله یو خبره کومه دا ډېر کمپلیکس په دې باندې هم دی چې زما وختي آن ریکارډ به یې ووایم چې کله د ټي ټي پي او بیا نن جماعت الاحرار سربکف محمد او ډېر ټولو هغې وایي چې موږ نه روره د وانه دغه کړی دی اټیک کړی دی او نو په اسلام آباد کې کړی دی. نو دا د بیانیې یو داسې جنگ روان دی که نه چې رښتیا خبره دا ده چې ته د صافي په حیثیت باندې زه تجزیهکار په حیثیت باندې سنګین خانه د پولیټیکل لیډر په حیثیت باندې موږ ټول پکې کنفیوز یو. ورسره دا وایي تاسو د پښتون لیډرشپ خبره وکړه نو په دومره یو اهم موقع باندې دومره یو خطرناک صورتحال باندې نازک موړ چې ورته موږ زم په دې قوم کې خدا دې نو په دغه وخت پاکستان والا دغه وکړه نه خدا دې پښتون لیډرشپ چرته دی یار پښتون لیډرشپ چې تاسو ګوري مولانا صاحب د دغه خپل بیانیه د مذهبي چې قوم پرستی نو خپل کې تقسیم دی یو بل دغه نه رانیولې دي هغه یو پی ټی ایم په نیو جماعت راوته وای چې که پښتانه دومره بد حالت کې دي هغه دا وخت چرته دي. بیا خو د دې صورتحال ذمواري د خاموش چې کم پښتون قائدین دي یا یو بل سره چې دست ګریبان دي په دې باندې خو دا ذمواري راځي که نه دي. نه ما ته په دې کې خو ډېر زیات څیزونه چې کوم دي که نه هغه ایکسپوز شو. که موږ دا بیانیه دغه کوو بیا به سنګین خان په دې خبره کوي چې دغه پښتون لیډرشپ والا چې موږ دا خبره کوو چې یاره یو ایکسټریم دی بل ایکسټریم دی نو په دې کې موږ ته ډېر زیات لیډرشپ چې کوم دی خاص کر پښتون لیډرشپ هغه ډېر زیات ایکسپوز شو. د مثال په طور لا ستا د انډیا میډیا پښتون په دوه څیزونو کې تقسیم کړی دی. ان ډي ټي وي چې هغه جیو نیوز اسټابلیش کړی دی د دې ریجن د ټولو نه هغه ټي وي ګان پیدا کوي مور د ټي وي ګانو هغه د تیر یو کال نه لګیا ده چې پښتانه یا طالبان دي یا پی ټي آی والا دي. نو یا وروره ستا سره خو زما د پارټۍ د باچا خان اتحاد و زما باچا خان چې به دلی ایرپورټ باندې کوزېدو د ګاندي صاحب او نیرو صاحب د اندرا ګاندي او د راجیو ګاندي پورې هغه بوتل ته کې په ایرپورټ باندې ولاړو. تا کم ځای کې زه او سنګین خان او دا نور پښتون نشنستان د کم ځای کې ودرول هغه وایي چې یو پښتانه چې دي دا دي بل وایي چې دا په پی ټي آی کې دي. پی ټي آی خو پی ټي آی بیا نیریټیو دا ده چې پښتانه به هغه بهر چې ناس دغه دي د شهباز ګیل او د عجیبه قوم مخلوق چې کوم دی هغه چې پښتانه به د پېښور نه چې دی بغاوت کوي او عمران خان به راازادوي. عمران خان کله ځان ته پښتون ویلي آن ریکارډ خو هغه چېرته نه دی. یا عمران خان چې دغه دومره ټایم دغه کو نو هغه به کم ځای کې سټیک هولډر د ځانه جوړ کو. ټیک شوه. دویمه خبره ستا محمود خان اچکزی په کم ځای کې ولاړ دی نن بالکل چې ما ته او سنګین خان ته چې لر او بر او د امونه تر څه شو د بولانا تر چترال او دا هغه په کم ځای کې ولاړ دی. ستا دغه چې کوم دی منظور پښتین نن په کم ځای کې دی خفه کېږي نه خلک بیا کنځل کوي په کمنټس کې ناروا کنځل کوي دا ټاوټس یو پلاني هغه په کم ځای کې ولاړ دی او هغه دی چرته یو عجیبه غوندې پر اسرار غوندې یو شی پکې جوړ کړی دی.
ستا مولانا عبدالرحمن صاحب دغه چې د سېنیټر چې دغه شوی دی یاره هغه د کتو شی دی د پارلیمنټیرین د سېنیټر وای په 40 کروڑ وای دغه ورکړی وی د ټیکټ یې اغستی بالکل دا الزامات راځي مخې بالکل ټیک شو او وی 8 کروڑ په دې الیکشن کې د مولانا عبدالرحمن صاحب زوی او ورور چې د چاندا ورکړی و د الیکشن کمپاین لپاره ما ته په دې ټول ماحول کې د ان پی دغه چې کم دی کنه د سټانس هغه ټو د پوینټ ښکاري. ما نن کتله سپک خلک یو موږ پښتانه ساري ټوسه د ایمل ولی خان عجیبه تصویرونه شیر کړي دي د فیلډ مارشل سره پلاني سره کو نن د باچا خان د پېښور انټرنیشنل ایرپورټ نو باچا خان ایرپورټ ته کنه زه پرې راغلی ما یو هفته مخکې چې هغه اعلان کوي چې موږ باچا خان ایرپورټ باندې کوزو سړي اصل لګ دغه شي نور کو اتلسم ترمیم دی نو دغه جمهوریت ته هم دغه ګډ مات سیستم دی نن کو دلته کې د دې صوبې یو سټیک ته په فیډرل گورنمنت کې یا په فیډرل نظام کې نو پاغه کې هغه د 73 عین چې دیو سبوتاژ کو دا خو دغه پکې خو لټونه زیات رامین خو پکې بټو سیب کړی دي هغه ودی په خبرو کې نیمه خبره ولیکو د دې کریډټ خو بټو سیب د زیات ولی خان ته زی یا د دلته کې چې د افغانستان په حواله باندې یو بیلنس پوینټ اف ویو دی نو هغه دغه د ان پی دی نو زما خپل خیال دار چې ډیر څه نه ایکسپوز کیږي خو په دې کې چې کم یو بیلنس اپروچ پکار دی کنه خاص کر د سوشل میډیا نه بعد چې دا کم هولړ بازی شروع شو دا کم بدتمیزي شروع شو دا کم الزام تراشي شروع شو دا کم تصویرونه چې ما تاسو خبره وکړه په دې کې پکار دی چې پښتون لیډرشپ د خو دلته کې جرګې شوي دي کنه ان پی 15 کړي دي جی وای کړي دي پی ټی آی کړي دي او بیا سباله چې کوم کیږي نو هغه یو نماینده جرګه چې دغه ده خو د دې نه علاوه موږ ته غټه مسله چې کوم ده کنه هغه په افغانستان نه ده د افغانستان کې زما خپل خیال دی زه به خبره خلاصوم چې د افغانستان ته چې موږ د دومره دغه ورکو کنه د پروتوکول ورکو خواجه سیب دلی او دا اټک نه اوس پر د تجارکاران چې ناس دي هغه ته ډېر ریکګنایز فورس په حیثیت باندې د افغانستان حکومت ته نه د عوام حمایت حاصل نه پولیټیکل حمایت حاصل نه انټرنیشنل کمیونټي هیڅ تم نشته پکې خو ته هغه ته داسې یو دغه ورکو د نېشنلیزم په حواله باندې یا د افغانستان سره په مینه باندې چې تا طالب هغه چې د هغه ته دغه کو د الته کې مشهور کو د خپل خیال دار چې پاکستانی پالیسی میکر چې کوم دي کنه هغه په افغان پالیسی باندې د ایکسپورټا په حواله باندې خبر پختونخوا په حواله باندې داسې بورډ اقدامات دی ولې څنګه چې 27 عین ترمیم د کوڅه بلاله په دې کې هغه سره اخیر سوال ما تاسو نه دا وی تاسو بیا اوځي د ملمو دنشي نه ملمو سره زموږ ټایم ډیر دی خیر دی پښتون لیډرشپ د افغانستان په معاملې کې کوم خبرو کوم آیا دا ګوري نه چې د افغانستان کې پهله ځل داسې حکومت راغې چې هغه موږ دا ویلی شو چې د پاکستان وفاداران دي نو دا څه چلو شو په دې 3 کالو کې او دا ولې داسې شو چې هغه زموږ د غیږ ماشوم زموږ د غیږ نه تختی اوس بل غیږ کې کینی زموږ هم څه قصور پکې وی کنه ټول قصور دا غي دي نه زیات قصور خو زموږ دی زموږ افغان پالیسی ډېر بنیادی دغه غواړي د تبدیلی غواړي او د دې غټه مسله چې کوم دا غدا چې تا افغانستان ته همیشه سپک کتلی هغه هم د غډې وډې وای چې لکه ما روسته شکست ورکړل یونین ته هغه چې دی هغه یو میتس دی پکې کنه حقایق چې دی هغه د جدید دور به بنیاد خبرې بل شان دي کنه خو زموږ هم په پاریس کې تسلسل نه پاتې شو ما چې کوم جاز خبره وکړه هغه سرکاري جاز وو چې لاړ شیل ته کې جشن مناو کوي کنه نو هغه تجارکاران چې کوم دی اوس هغه ته کنسل کوي نو لکه 2 ورځې پکې دغه وکړي نه وقفه کې والي خلکو خو په ریکارډ باندې په ګوګل او په یوټیوب هر څه نه پراته دي ساس تجزیه کنه زما خپل خیال دا دی چې یو داسې جرګه پکار ده جرګه نه یار د جرګه هم ډېر زیاته بدنامه شو داسې د جدید دور تقاضو مطابق یو ډایلاګ پکار دی په کابل کې او په پېښور کې په اسلام آباد کې چې په هغې کې د افغانستان او د پاکستان د شخصیاتو په بنیاد نه د حکومتونو په بنیاد باندې نه د ریاستونو په بنیاد باندې تجاویز ورکړی شي او هغه تجاویز ته بیا عملی شکل ورکړی شي تاسو خبره کومه او تاسو په دې باندې پریشان هم شئ
چې دغه پروسس چې کوم شو د جنرال فیض او د عمران خان او د باجوا صاحب تاسو خیالي په دغه دور کې بیا چې د یو حکومت د شهباز شریف هم را دغه شو د عدم اعتماد نه بعد پی ډی ایم سلیم صافي صاحب او عادل شاه زیب د دې ګواه دي په بل پروګرام کې والی چې د هغو سره شهباز شریف چې کله خبره کوله د وزیر اعظم په حیثیت باندې یو ټایم کې راغواړي که نه شهباز شریف ته سنگین خان دا پته نه وه چې د عمران خان حکومت دغه کړی دی دا پروسس انیشیټ کړی دی تو دا سلیم صافي صاحب په کالم کې لیکلي عادل په یو پروګرام کې دا ویلي دي او بیا وروسته دا پته ولګېده چې د عادل شاه زیب او د سلیم صافي صاحب د دغه معلوماتو ورکولو باوجود یو هفته بعد چې کوم دی برسټر صاحب او د پیښور کور کمانډر چې هغه دغه بدل شو دوی بیا لاړل دغه ته د کابل کې ناستو لکه کو ستا د پاکستان د یو غټې پارټۍ دا دغه اپروچي او ستا بیا پوزیشن دی چې ته صادق خانه په دوحه کې یا په بل ځای کې چې داسې ان بورډ نه کوم چې ضرورت دی چې هغه پوهېږي په دې څیزونو باندې نو هغې خو به هم دا څیزونه وي دا نتایج به وي چې موږ ګورو په دې کې په دې کې ټول نه خطرناکه خبره چې دغه دا ده چې کم از کم د دې ریجن د افغانستان او د پاکستان چې کوم پښتون لیډرشپ دی هغه د لیفټ دی که د رایټ دی انکلوډینګ د دغې د افغان حکومت دوی خو دی کم از کم نور د گیم چې کوم دی که نه دا لوبې چې کوم دي د اوچتول غورځول د کینول پاسول د دې نور خلر شي ځکه چې ما تر څه ښکاري چې خټک صاحب چې کومه خبره کوي یا نور انټرنیشنل میډیا هم د خبره کوي که نه چې بای اوس جنګ چې کوم را روان دی هغه به په دې ریجن کې د چاینا او د امریکي نو موږ ټول عمر دا کار کوو نو په هغې کې بیا والله 15 کارونه او یو خبره کومه بیا پاسمه چې زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې موږ بحیثیت مجموعي په دې باندې هم یو ډایلاګ پکار دی چې اکراس د بارډر پښتانه چې کوم دي که نه بلکې په یورپ او په امریکا کې چې کوم ناست دي آیا دوی د رویو او د سیاسي بیانې په حواله باندې انتها پسند دي او که نه دي زما خپل خیال دا دی چې دا دي بالکل عقیل صاحب خبره ډېره ښکلې کړه چې دا انتها پسندي مونږ کې شته دی سنگین صاحب طرف ته به راشو زه پاسم تاسو تلی شئ سنگین خان سره به مونږ خبرې په دوه دغه اړخو کوو سیاسي او آئیني په قانون ټیرریزم د دوی ډېر ښه دغه دی زما پهله د سوال ګلوبل دغه چې کم دی که نه د ټیرریزم باندې چې مې ګلوبل دې کم دغه دي د څیزونه دي د میټیریل په غړي خپوي سنگین صاحب دا راته و چې دې څنګه خبره وکړه پښتون لیډرشپ آیا تاسو څه ګورئ که موږ د خپلې صوبې حالاتو ته ناظر کې وګورو آیا پښتون لیډرشپ مایوس دی د پښتنو نه مایوس دی چې لکه که موږ د دې صوبې وګورو درې ځل پښتون لیډرشپ په دا ګڼي چې یاره موږ یې قبول نه کړو چې کم یې قبول کو چلو هغه هم خلک پښتون یادوي خو موږ به هغه سایډ ته کو چلو پښتون نه دی آیا دې مایوس دي د خپل مستقبل نه د پارلماني نظام کې د خپل یو اهمیت نه او د دې مایوسۍ په وجه دي خاموش دي او دغه خاموشي نورم خطرناکه دی خطې دپاره تاسو څه وکوئ حسیب صاحب بنیادی خبره ده د خاموش خو پښتون لیډرشپ بالکل هم نه دی تاسو که وګورئ چې د کم حالات روان دي ریسنټلی اسلام آباد کې هم عوامي نیشنل پارټۍ یو آل پارټیز کانفرنس راوغوښتو د هغې نه مخکې آل پارټیز کانفرنسز او دغه شوي دي جرګې شوي دي آینده دپاره هم پروګرام زموږ دی تاسو چې کوم طرف ته اشاره کوئ اصل کې د کم اسمبلی کې پریزنس دی زموږ په صوبایي اسمبلی کې پریزنس دی هغه د تقریبا د نیش برابر دی نو په هغه حساب باندې به تاسو ته دا ښکاري چې یاره خاموشي ده ځکه چې پارلمان یا د اسمبلی فلور ډېر لوی فلوري نو پارلماني طور چونکې موږ د سیسټم نه بهر کړی شوي یو نو د هغې وجې لږ شاید چې کمی محسوسېږي نور د دې پښتونخوا د ایشوز په حواله باندې د امن په حواله باندې د آئیني حقوقو په حواله باندې زموږ یو ډېر ښه افیکټیو رول دی او پلی کوو به او ورسره تړلی سوال دا هم دی چې پښتون لیډرشپ په سخت وخت باندې په فیصله کون مړو باندې یو کېږي نه
لکه موږ د جرګې خبرو کو ک ان پی جرګه رو غواړي بیا به جی یو آی رو غواړي بیا جماعت اسلامي بیا قومي وطن پارټي بیا جرګه شي که بل پارټي اي پی سي رو غواړي بیا د اي پی سي او مینا بازار جوړ شي یو ځکه تر اوسه پورې ناستا او د دې خطې د دې د خلکو جایز مطالبات چې بس هلکه دا زموږ مشترکه یو بیانیه ده د کې سیاست مذهب قوت جبه نشته دی د دې خبرې ضرورت شته دی بالکل د دې لپاره ایفرټس پکار دي کوشش پکار دی بنیادی خبره جی زموږ ډایلیما څه ده د دې صوبې ډایلیما دا ده چې مونږ مین لینډ پاکستان نه یو دلته حقیقت کې یو دو پاکستان ایگزسټ کوي یو مین لینډ پاکستان دی چې کم پنجاب او سند دی چې کم د دې ملک انډسټریل بیس دی پروډکشن بیس دی دا مونږ پیریفری یو کم حالات چې په دې صوبه باندې تیریږي یا په بلوچستان کې څه تیریږي آیا تاسو دا امیجن کولی شئ چې ریاست پاکستان به 2 ورځې د دې اجازت په لاهور او اټک پار به ورکړي. اټک پار ورکړي یا په سند کې به ورکړي مشکل چې کم زمونږ د ریاست سټرکچر دی کم زمونږ سیول ملټري امبیلنس دی څه د هغې ترجیحات دي هغه ترجیحاتو کې مونږ فټ کېږو نه دا تاسو وې لکه ذکر وختي تاسو شجر د پی ټی ایم په حواله جی دا ریاکشن ولې راځي خو د دې محرومیانو نه راځي که د 2001 نه والی د اوسه پورې چې څه حالات روان دي زمونږ یو نسل دا دی پوره رالوی په جنګ و جدل کې شو بالکل په ډسپلیسمنټ کې شو آی ډي پیز کیمپونه دي دهشتګردي ده یتیمان دویم نسل هم را روان دی الله دې خیر کوي دویم نسل هم دا خو د 70 نه د افغان وار نه دا سلسله را روانه ده خو که د 9/11 نه پس تاسو وګورئ نو زمونږ دا صوبه چې کوم نوی نسل زمونږ رالویږي نو هغه په جنګي ماحول کې رالویږي او په هغې کې که په رویو کې ابنارملیټیز راځي تلخي راځي سختي راځي نو دا یو نیچرل لغه ځکه چې نارمل څنګه دا اکل یوسف زه یو خبرو که چې بیانیه لحاظ سره مونږ انتها پسند شوي یو نو تاسو دا ګڼئ چې دا انتها پسندي د 79 نه پس چې کومه پالیسي راغلې وه دې خطې کې نو د هغې ټول نه زیات یو منفي اثر پر رویو لحاظ سره په مونږ پښتنو باندې پرېوتی دی دا هم هغه شی دی داسې د د جهاد پروجیکټ دلته مسلسل وچلید یو کال نه 10 کاله نه 20 کاله نه 40 کاله کېدو والی دي ټیک شو په دې کې به رویو کې زه خو وایم چې دا شته تاسو کم اسسمنټ کوئ دا کم یو قسم نښه دی دا ډیر زیات هم کېدی شو ډېر خوفناک هم کېدی شو ځکه چې کله ریاستي پالیسي ایکسټریمزم پروموټ کوي او نو بیا خو خبره پاتې نه شوه ډېر تیزه سره بیا شی درکېږي سنګین صاحب که مونږ د دویم طرف ته راشو 27 ترمیم طرف ته نو تاسو لږ دی کې لږ مونږ ته توازن وښیئ څنګه چې مونږ خبره وکړه بعضې خو ته صحیفه جوړه کړه او بعضې ته بالکل د غدارۍ یو شی جوړ کړو 28 ترمیم کې چې کوم بنیادي شیزونه راغه هغې حوالې سره اصل صورتحال څه دی څومره ضرورت و بعضې خلک دا وي چې د فوج معامله ده چې فوج پې څه نه وایي که د هغې ځان تر سیستم خوښوي ازادي ده ورته زموږ پکې دویمه ده بعضې خلک وایي چې چونکې د دنیا 15 ملکونو کې دغه سیستم دی سره د موږ د ګاونډي هېواد نو که موږ هم وکړو نو څه خبره ده خو بعضې خلک وایي چې نه دا طریقه کار او دغه تیزي نه وه په کار تاسو څه ګڼئ چې ترمیم غلط دی او که د ترمیم راتلو اډاپټ کولو طریقه کار غلط و ګورئ جي تاسو که وګورئ د 2024 چې کم الیکشن شوی او کم ریجیم پاکستان کې دی نو هغه لیجټمسي نه لري پارلیمان لیجټمسي نه لري په الیکشن باندې سوالات دي قومي اسمبلی کې 2/3 میجارټي په څه طریقه باندې راغلی په هغې باندې سوالات دي نو که آئین کې امنډمنټ کېږي که ښه کېږي او که ښه نه کېږي په دواړه صورته کې چونکې پارلیمان باندې سوالیه نشان دی په نظام باندې سوالیه نشان دی نو چې امنډمنټ کېږي نو کنټروورسي به خامخا راځي خامخا به په دې باندې اوازونه اوچتېږي بل زموږ یو بدقسمتي دا ده
اوس هم چې کوم د عدلیې په حواله باندې کم امندمنټس کیږي تاسو که کتلی د پاکستان تاریخ دا پاتې دی 1973 آئین جوړ شو په نیب پابندي ولګېده هم ولی خان د سپریم کورټ ته پیش شو او په نیب باندې سټیمپ ولګاو چې دا بس دا انټي پاکستان پارټي د دې وجود ختم کړي د ریزولوشن سرټیفیکیټ هم د سپریم کورټ ورکړو هم دغه سپریم کورټ چې بوټو صاحب پاتې شو جوډیشل مرډر زموږ د موجوده سپریم کورټ منل چې دا جوډیشل مرډر شوی بالکل ټیک دی دا غي نه پس تاسو وګورئ د مشرف مارشال د ضیا مارشال را د ضیا د مارشال نه پس د مشرف مارشال را د اتلسم ترمیم نه پس بیا چې د عدلیه زموږ کم کردار پاتې شوی دی هغه د غیر جمهوری قوتونو علاکار جوړ شوی دي خاص کر سپریم کورټ کې چې زموږ د پنجاب او بالخصوص د لاهور د دې په ایلیویشنز کې او د سپریم کورټ په سیاست کې کم کردار پاتې شوی دی نو هغه پولیټیکل پارټي په ډیرو دغه مجبوره کړی وي نن که د یو عوامو د پاره یا بهر ولس کې خو به خلک ارسوي خو که د یو سنجیده سیاسي لیډر سره خبره کې او د جوډیشري نوم اخلي نو د هر سړي زړه ټکېدلی ځکه چې سټینګ پرایم منسټران منتخب پرایم منسټران د غوږ ونیسي او باري کی د ایجنډو حصه دی جوړ شي ګیلانی صاحب سره دی سو وکړه پیپلز پارټي دور کې نواز شریف سره مطلب تاسو دا وایي چې جسټس منیر لا ژوندې دی دا ژوندې دی چې دا بالکل ژوندې دی اوس دې دغه کې یو کوشش داسې ضرور ښکاري چې مخکې خو به په عدلیه کې ورته ویلینګ پارټنرز ملاو شو زموږ اسټابلیشمنټ ته هغوی به دې بیډینګ کوو او کار به چلوو اوس دا یو خدشه ضرور ده چې یاره که څوک ویلینګلی نه کولابریټ کوي بله لاره شته نو بله لاره هم شته خو بهرحال چې کوم موجوده اوس دغه جوړ شو د فیډرل کنسټیټیوشنل کورټ په حواله باندې نو هغې کې د که څه لږ د ډېر د ریفارم دغه پکې دا ښکاري چې یاره کم پنجاب ډامینیټډ جوډیشري وه نو هغه یو فیډرل سټرکچر ته څه شکل یې واغستی شو کې به صوبو دغه صوبو به ایکول نمبر اف ججز وي د هغې برابري نو کمپوزیشن په حواله باندې په دې یو پازیټیو دغه د لکه دوړ غړو پارټو په میثاق جمهوریت کې دا شک ځان سره شامل کړی چې د آیا دا سودا غنی چې د آئینی عدالت قیام خشه د پچ نه دی قیام څه بد خبره نه ده خو چې بیا په عدلی انډیپندنس باندې کوم خبره ده په دې باندې سوالات شته دا ترمیم وشو په عوامي نېشنل پارټي فار اور اون ریزنز موږ ووټ هم ورکو د نورو وجوهاتو د وجې خو که وګورئ چې د امندمنټ پاس څنګه شو په ښکاره په سینټ کې دوه پاس کې دوه طریقه نه فلور کراسینګ ها مناسب فلور کراسینګ پکې وشو او ښکاره شو سپټ هم نو کنه یو خفیا ووټینګ نو چلو چې په دې طریقه باندې امندمنټ کیږي نو ظاهره خبره ده هغه خو بیا لجټ مصیبه نه خلک به نه قبل موږ دا یو ملمنه بلاخلو په کال باندې تاسو फहमूद यूसुफी साहिबा हमारे साथ लाइन पे आ चुकी हैं उनसे भी हम बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम फहमूद साहिबा ये बताइएगा कि इस्लामाबाद से पहले वाना के बाद इस्लामाबाद निशाना बना क्या समझती हैं कि 24 और 48 घंटों में इतना कुछ हो गया इससे पहले कुछ खारजियों को मारा गया था कुछ दहशतगर्दों को मारा गया था जिसके जवाब में उन्होंने वाना को टारगेट बनाया एक और APS करने की कोशिश हुई चले शुक्र है कि वो तो नाकाम रही लेकिन एक वाक़या हो गया फिर इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया क्या समझती हैं कि क्या ये तसलसल के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है उनके साथ जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल और ये आप देख लें कि हम आपसे बात करके देख लिया है समझा कर देख लिया है जो सालसी हैं उनके
کے سامنے بھی ان سے بات کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن یہ جو افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد ہیں جس کو افغان حکومت کی پشتیبانی ملی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سچویشن اب ٹینس ہے، اور ان کی طرف سے جو میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی جو ایریا ہے وہ اس دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پاکستان ہے اب اس کو اپنا ریاکشن تو دینا پڑے گا، اور پاکستان نے پہلے بھی بھرپور طریقے سے، جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ بھرپور طریقے سے ان کو جواب دیا تھا، ان کے ایریاز کو ٹارگٹ کر لیا تھا، ان کی چوکیوں کو بھی کر لیا تھا. اور یہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ یہ جو فتنۃ الخوارج وہاں موجود ہیں ان کو پاکستان جو ہے وہ جواب بالکل دے گا، اور کابل اور دہلی کو پاکستان بہت اچھے طریقے سے جواب دے گا اور دینا پڑے گا. دہشت گردی کے خلاف اس وقت جو اقدامات ہو رہے ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ فیصلہ کن اقدامات ہو رہے ہیں. اس تناظر میں آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے رویے کو یا اس کی پالیسی کو یا اس کی حکمت عملی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ کیا وہ اس وقت فیصلہ کن اقدامات کے ساتھ ساتھ اور وفاق کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کے لیے کچھ سنجیدہ ہیں؟ مجھے تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ دہشت گردی اتنا جو معاملہ ہے وہ اتنا سنجیدہ ترین معاملہ ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پوری دنیا کا جو ہے وہ امن پڑا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آج میں ایک اور 82 اگر جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتا، جو وہاں پر 600 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، طلبہ موجود بالکل. تھے اور لوگ موجود تھے، اور ابھی بھی آپریشن جو ہے کلیئرنس آپریشن جو ہے وہاں جاری ہے، اور اس پر جو ہے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، نوجوان قیادت جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور وہ چھکے لگا رہے تھے، اور جو وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا، اور دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے. تو ریاست کو بھی اور سیاست کو بھی یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس اینڈ وقت سے نکل کر نیشنل کنسنسس لانا پڑے گا دہشت گردی کے خلاف. اس پر بہت سیریس بھی بات کرنا پڑے گی، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے. دہشت گردی میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وانا ٹارگٹ ہوا ہے، آج اسلام آباد ٹارگٹ ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے تو زیادہ تر ایریاز جو ہیں وہ ویسے ہی اوور سینسٹیو ہیں. تو اس میں مجھے یہ غیر سنجیدگی جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اختیار کی ہوئی ہے، اور میں نہ مانوں کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہ چلیں کابل کا سمجھ میں آتا ہے اور بھارت کا دہلی سرکار کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ فتنۃ الخوارج کو بیک اپ کر سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے ٹی ٹی پی کی جو یہ ایکسٹینشن ہے اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آج چھکے لگا رہے تھے، انہوں نے جو یہ وانا میں جو معاملہ ہوا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے اور اس کو مانیٹرنگ سیل سے جو ہے دیکھتے یا کوئی اس پہ بیان جاری کرتے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ چھکے لگا رہے ہیں. تو میں تو سوائے افسوس کے کچھ کہہ نہیں سکتی خیبر پختونخوا کی عوام کے بارے میں. یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ایک گلا تو یہ بھی بنتا ہے صوبائی حکومت کا بھی اور پھر صوبے کے عوام کا بھی کہ چلے جو عسکری قیادت ہے وہ تو پشاور آ جاتی ہے، یہاں پہ جرگہ بھی ہو جاتا ہے، آرمی چیف آ جاتے ہیں، آئی ایس پی آر کے جو سربراہ ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال میں کوئی وفاقی وزیر اعظم نہیں آتا، وفاقی وزیر نہیں آتے. انہوں نے تو اس صوبے کو پھر اس کے حال پہ ہی چھوڑا ہوا ہے. تو وفاق کے اس رویے کو پھر آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں انتہاؤں پر جب دونوں طرف سے رویے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جس وقت آپ کے یہ نئے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا ہے اور سہیل آفریدی صاحب نے، تو ان کا جو ہے علی امین گنڈا پور کے کمپیریزن میں کتنا نان سیریس رویہ رہا ہے. جب وزیر اعظم نے اجلاس بلایا تھا تو وہ اس اجلاس میں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اپنا پورا قافلہ لے کر جو وہ پہنچے تھے اور وہاں پورا وہ شو آف کرتے رہے اور وہاں سے بھی بیان بازیاں کرتے رہے، تو وہ پی ایم سے ملنے نہیں گئے، جبکہ پی ایم نے ان کو فون کر کے بھی مبارکباد دی تھی. تو مجھے جو یہ جو ان کا رویہ ہے وہ
बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पीटीआई जो है वो चाहती क्या है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक जो थिंक टैंक है उनका फैसला क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो रियासत के साथ जो एक उन्होंने खुद साख्ता जंग इख्तियार की हुई है हुकूमत के साथ, फेडरल हुकूमत के साथ जो उनकी एक जंग चल रही है, चलिए सियासी मैदान में समझ में आता है, लेकिन क्या सलामती को जो है वो लगाया जा सकता है? तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और अगर वहाँ से फेडरल से जैसे कि मोहसिन नकवी साहब, आपको पता होगा, अली गंडापुर से मिलने आ जाते थे, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब का जो रवैया है वो बहुत ज्यादा सूबाई हुकूमत को मतलब है कि अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। संगीन से दा सवाल जमा जी तاسو نم دے دا وخت مونږ دا ګورو چې دا یو جنگ چې دا یو فیصله کون مرحله کې داخليږي. تاسو دا غنئ چې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په یو پیج دي او آیا صوبایي حکومت دومره سنجیده ده چې څومره سنجیدګي دا وخت ضروری ده دي د پاره؟ سوال دا دی چې تاسو د صوبایي حکومت ایجنډا سره دای پرایورټي سره دا صوبه هم زمونږ د دې مقتدره په خواهش باندې د 2013 کې پی ټی آی ته حواله شو. نن صورتحال دا دی چې عمران خان صاحب په جیل کې دی او پرایورټي دا ده چې دا صوبه به استعمالیږي د هغه د رهایۍ دپاره. نو حکومت به د عمران خان صاحب د رهایت تحریک چلی او کنه د ریاستي نظام سره به چلیږي. دا یو لوی سوال دی په دغه باندې. دوه خبرې کېدای شي، یو که صوبایي حکومت جینون څه کنسرنز وي دلته په میلیټري اپریشنز او په دغه باندې صوبې حق دی هغه به خپل کنسرنز شیر کیم او په کار دا چې وفاقي حکومت فوج او انټیلیجنس عام چې کم دی هغه د دې کنسرنز وایي بالکل یو جوائنٹ سټریټجی سره جوړه کی. خو ماحول د صوبې د حکومت د وفاق سره چې کم ده نو خو دا چې به ماته عمران خان ریلیز کړي. دا یو پوینټ دی صرف کنه. نو دغه 1 پوینټ ایجنډا یې نو بیا خو ښکاري نه چې د دې سنجیدګي ډیمانستریټ کول شي. سنجیدګي کې خو بالا ډیمانستریټ کوي چې کله دی گورننس کول غواړي او دا پرایورټي چې دی صوبه کې مونږ امن راوستل غواړو. دغه خدا ګیله دا چې بینګ سی ایم عدالت حکم ورکړی دی چې ملاقات اجازت ورکړي، نو چې د عدالت حکم نه منل کیږي نو موږ سره بیا بل کومه لاره ده. دا بالکل د دې څومره مذمت وشي کم خبره ده، ډیر نامناسب خبره ده. یو چیف منسٹر دی صوبې هغه جیل ته ځي، خپل لیډر سره چا سره ملاقات کوي او د عدالت په حکم باندې هغه داسې فلاوټ کیږي. نو دا افسوسناکه خبر، ډیر افسوس. ورسره چې یو ګیله صوبې د خلکو یا د صوبایي حکومت دام ده، تاسو په دې باندې لږ خپل رڼا واچوي، راه ورکوي. صوبایي حکومت یا د صوبې بعضې خلک دا وایي چې وفاقي حکومت هم صوبې ته څه ترجیح نه ده ورکړې، بلکې د وفاقي حکومت په ترجیحاتو کې او وفاق کې چې کوم دوه غټې پارټۍ دي دای په ترجیحاتو کې خیبر پښتونخوا نشته دی. د هغې مثال دی داسې ورکوي چې آرمی چیف دومره ټایم وباسي د دومره مصروفیاتو کې، ظاهره د نن سبا ټولو زیات مصروف په دې دی چې حالت جنگ کې دی. هغه د صوبې ته راشي، جرګه روغواړي، خلکو سره کینی، خبرې وکړي، څو ګنټې ورکړي، آی اس پی آر د هغې ترجماني وکړي، هغه راشي څو ځای کې کالجونو ته یونیورسټو ته کینی. وزیر اعظم صاحب سره وی ټایم نشته دی، وفاقي چې کوم اهم متعلقه وزرا دي هغې سره ټایم نشته دی چې پیښور ته راشي، ایکس فاټا ته لاړ شي. تاسو څه ګڼئ چې واقعي دا دوه کمې غټې پارټۍ دي یا وفاقي حکومت دی نو دی هم دا صوبه اګنور کړی دی چې څنګه پی ټی آی اګنور کوي؟ زما خپل رای دا دی چې وفاقي حکومت خو برای نام یو حکومت دی، څو پورې د هغې د نه راتلو خبره ده نو که هغې راځي د صوبایي حکومت سره به په کم لیول د هغې انګیجمنټ وي. که دی د یو بل سره د لاس میلاولو په پوزیشن کې نه دي، په ماحول کې نه دي. چیف منسټر لاړ شي هلته د اډیالې مخې ته ولاړي او عدالتي اډرونه یې راغستي، هغې ملاقات ته نه پرېږدي، نو هغه ماحول داسې دی نه چې د دې څه دغه کېدی شي پراپر انټریکشن کېدی شي، اسه مینیفول نه د دې انټریکشن که نه وي نو بهرحال وزیر اعظم خپل هم راتلی شي، دغلته نورو پارټو والا راوغوښتی شي، دغلته خپل کسانو ته راتلی شي، د صوبې د کم ځپلي خلک دي هغې ته تلی شي، نو هغې وایي چې یاره هغې مکمل بالکل داسې سترګې پټې کړي.
هغه پرایورټي بالکل نه شهباز شریف نه دا ایکسپیکټ کولم چې هغه به په دې طریقه باندې راشي او د دې صوبې له به صدقه ورکړي. بس خان صاحب یو عوامي کال خلو موږ سره عوام هم دې کې شرکت کوي ګورو چې هغه سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی څنګه خیر جی؟ خیر دی جی. څو خبرې کوي چرته نه جی؟ زه جی چرات نه مازر کا خبرې کوم. څوک جی؟ مازر کا جی جی سبا ویل غواړي جی وای مضمون خو نه کوي دا په کومه مې ودی زیار دي. او امن ضروری دی جی. بس د امن دعا پکار دا او الله دیو کې چې مګر د دې نو جی مازر جی مو پالات منګو یو قدم شغم غرض ده کوي. بس چې امن راشي نو بس هر صبر راشي. ډیر مننه جی. امولس جی امن غواړي. تاسو راته دا وایي سنگین صاحب د عام زموږ کالر امن د پاره چې کوم کوششونه روان دي تاسو دا ګوري لکه امن یو زموږ دنه خطه کې امن ملک دنه بیا زموږ گاونډي سره خاص طور باندې افغانستان سره چې کوم یو دغه روان دي څنګه موږ صحیح روان یو بالکل ټیک نیو روان. زمونږ چې کم افغان پالیسی پاتې ده یا کم نن هم موجوده پالیسی ده دا یو سیریس ریویژن غواړي. په دې باندې چې نظرثانی نشي وي نو دا مشکل نشي حل کېدی. اوس هم تاسو ګورئ عقیل صاحب وختي خبره وکړه د وفاقي وزیرانو طرف نه د افغانستان یا د افغانانو متعلق چې کوم بیانونه را روان دي کم نامناسبه ماحول دی. افغانستان کې دنه د دوه کارډز کې د پاکستان یو رول پاتې دی چې هم دا رژیم راغی نو جنرال فیض د کاوی بالکل دغه نیولې وه چې everything will be all right. هم دا خواجه آصف دا دې ټویټ موجود دی ہماری ہے تمہاری اور خدا ہمارا ہے. عمدہ عمران خان ہو جو غلامی کی زنجیریں توڑ دی. اس دی افغانستان سره څه مسله ده؟ د ټي ټي پي مسله ده. ټي ټي پي باندې مسله ده. بالکل ټي ټي پي الته کومې ډلې ساتلې ده او جګړه د کومې ډلې سره کیږي. اوس که د افغانستان دن طالبانو سو ګروپس دا غواړي چې خامخا د پاکستان راځي او په کابل باندې به مونږ قبضه کوو نو داسې خبرې چې په دې کې زمونږ د سکیورټي پالیسی باندې سیریس ریویژن پکار دی او بنیادی خبردار چې د افغان پالیسی د کم سیویلین اورسایټ ته دشته کله دا په پارلیمنت په فلور باندې ډیسکس شوی دا داسې خبرې چې دا د دې وضاحت نه شوی نو دا مسله حل کېدی نشي. سنگین صاحب زموږ د ملک په تاریخ کې دوه مواقع داسې راغلي وي چې ټولې پارټۍ کېناستې یو متفقه فیصله وکړه 1986 کې 88 کې محمد خان جونیجو صاحب دا فیصله وکړه چې موږ په جنیوا کارت دستخط کوو. هغه یو ګولډ میز کانفرنس وغوښته او باوجود د جنرال زیاد دا خوښه نه وه چې دی بېنظیر او ولی خان دا ټول دې سره کېني. بهرحال هغه یو وشو ډېر ښه د هغې یو رزلټ راغو. حکومت متفقه طور باندې لاړ هلته یې ساین وکړو. بیا تاسو که ته نیشنل اکشن پلان په وخت باندې هم د پاکستان تحریک انصاف دھرنه روانه وه دا بالکل چا تصور نشو کولی چې دوی به یو ځای کېني خو بهرحال کېناسته یو ځای یو جاینټ اکشن وشو یو اکشن پلان تیار شو. څه ګورئ بیا یو ځل کېناستې نه شو مونږه دې دپاره چاته پکار دی چې هغه لږ مخکې شي او دا یو ځل بیا کېني په دې اهم ترین مرحلې باندې او دا ناسته څومره ضروري تاسو ګڼئ جي؟ دا ډېر زیاته ضروري ده جي چې کم کنفرنټیشن په سیاست کې په ملک کې دننه دی دې ماحول نارملایز کول ډېر زیات ضروری دي او پولیټیکل پارټیانو دا ریسپانسیبیلیټي جوړیږي چې یو نیشنل ډایلاګ په دې معاملاتو باندې وشي. هغه کې اوس سره 10 د 24 د الیکشن چې کوم سوالات جوړ کړي دي بیا د پی ټی آی سره کم ماحول د سیاسي تور روان دی نو چې دا پکاردار چې دی کې څه ناسه نارملایز کولو طرف ته پولیټیکل پارټیانې لاړې شي. خو په دغه لکه سیاسي استحکام باندې او سلامتیا باندې زما په خیال کې دواړه لچه کوخی کې چلو دا جګړه وکړو خو چلو د یو شیز باندې خو کینیو یو متفقه پالیسی جوړ کو او هغه پالیسی دی بیا قومي پالیسی شي د پارټۍ دی نه وي. تاسې د جی
زمونږ اګین زه همدا خبره کوم چې زمونږ په پالیسیانو کې نېشنل اکشن پلان لکه خلک وایي چې یاره سیاسي لیډرشپ فیل شو. نېشنل اکشن پلان چا ورکو؟ بالکل هغه امپلیمنٹ چا نه کو، هغه انډرماین چا کو. نېشنل اکشن پلان وو د هغې په لټرلی سکریپ کړه شو. د دې افغانستان نه په سوونو زرګونو خلک دلته راوستی شل د ری سیټلمنټ په حواله باندې، د ریکنسیلیشن په حواله باندې. دا خبرې چا کړي دي؟ اوس که نن موږ جاړو نو دا هم زموږ د پالیسي سازو خلکو کړي دي، د ادارو کړي دي. د هغې نه چا تپوس وکړو؟ نن هم که نه کېږي، نن هم که مشکلات جوړېږي، نو هم دا وجه ده. سنگین صاحب یو دا هم ویل کېږي چې سوا فاټه مرچ کې دا یو واده شوی وه چې 100 ارب روپۍ به درکوو، دې دپاره به ورکوو چې دا علاقه تیز رفتار ترقي وکړي، او چې ترقي وشي روزګار راشي، نو دغلته به میلیټنسي چې کومه ده د هغې جډې به هم ختمې شي، او هغې دپاره چې کوم ماحول هر وخت وي به هم ختم شي. 100 ارب روپۍ میلاو نه شوې هغه واده مطابق. صوبایي حکومت ډېر ګیلهمند دی دې حوالې سره. څه ګڼئ دا 100 ارب روپو نه میلاوېدو کې د صوبې څومره کمزورتیا ده او د وفاقي حکومت څومره رویه ده دې کې؟ داسې ده جي، دا مسله د اوس نه ده. دا صوبایي حکومت د 2018 کې و، ټیک ده جي. د 18 نه پس هم د عمران خان حکومت پاتې دی. هغه ټایم نه دا پیسې نه دي ورکړی شوي. هم دلته د پی ټي آی چیف منسټر ناستو، هم هغه پیسې چې کم د فاټا دپاره ریزرو پیسې وې چې دا په فاټا کې لګي، د هغې دلته ریلوکیشن شوي دي. وزیرانو چیف منسټر خپلو ضلعو کې هغه پیسې استعمال کړي دي. نن که مسلم لیگ حکومت نه ورکوي نو بالکل دا د دې صوبې سره ظلم دی، ریګارډلس که دلته د پی ټي آی حکومت دی او که د هر چا حکومت دی. دا پیسه راځي دا د فاټا د خلکو دپاره ده. هغه د دې صوبې باشندګان دي، یو افرمیټیو اکشن د هغې د راوچتولو دپاره، هلته د ډیولپمنټ کولو دپاره، هلته د ادارو جوړولو دپاره، هلته د عدالتي نظام او د انفراسټرکچر د جوړولو دپاره، د تعلیم د جوړولو دپاره. که وفاقي حکومت دا پیسې نه ورکوي نو هغه خلکو سره زیاتې دي. د هغې خلکو سره زیاتې دي. دا د حکومت خبره نه ده، ریګارډلس چې د پی ټي آی حکومت دی او که د هر چا خو حکومت دی. دې کې سنگین صاحب زه ستاسو توجه بل طرف ته ګرځوم. ډېره دلچسپه خبره ده. د دې نه پیله چې کوم د پی ټي آی حکومت و هغې کې چې کوم د خزانې مشر و هغې به دا خبره کوله، موږ به چې تپوس وکړو چې څه به عمران خان وزیر اعظم و چې یاره پکار دا چې 100 ارب روپۍ راشي. نو هغې به یو ډېر دلچسپه خبرو که هغې به ویل چې که دا 100 ارب روپۍ راشي زمونږ د ډپارټمنټس کیپیسټي دومره نشته چې دا 100 ارب روپۍ ولګوي، نو چې دا ضایع کېږي او لیپس کېږي. دې نه ښه دا ده چې مونږ ته د 30 ارب راځي خو چا دې راشي. آیا زمونږ د محکمې دومره کمزورې ولې شوې؟ 14 کالو نه خو د یو پارټۍ حکومت ته پکار خو دا و چې دا محکمې ډېرې تکړه شوې وې. دا څه وجه ده؟ د دې نااهلي ده. د 2008 کې الیکشن وشو، د ان اف سی نه ایوارډ وشو، دې صوبې ته تاریخي اماونټ راغی. دومره اماونټ دې صوبې ته چېرته نه و راغلی، او زموږ نه 1 روپۍ د ان پي د حکومت نه ده لیپس شوې. 100 په 100 باندې هغه اماونټ په ډیولپمنټل فنډز باندې لګېدلی. دا خبره کول چېرې دا پیسې موږ نشو لګولی، زموږ کیپیسټي نشته، چې کیپیسټي نشته نو بس بل چا ته پرېږده. دا خو د ناکامۍ اعتراف دی که نه؟ دا ناکامۍ اعتراف دی. نو دې کې خو بیا زما خیال چې وفاقي حکومت باندې که مونږ الزام اچو زیات، خو بیا هغه په خلک هم ذمهوار دي چې 14 کالونه دلته ناست دي. نه جي بالکل دي، د دې ذمهواري ده، دا د دې فیلیر دی. اخري سوال به زما تاسو نه سنگین صاحب دی. زه اکثر دلته مېلمانه چې کم راشي نو زه هغې نه دا تپوس خامخا کوم چې د صوبایي حکومت کمزوری خو شته، د هغې خامۍ هم شته. صوبایي اپوزیشن هم مونږ ته نه ښکاري. ټف ټایم دې نه دی ورکړی. اسمبلی اجلاسونه راوختو کې دې دلچسپي نه اخلي. مشترکه پارلیماني پارټۍ اجلاسونه دې نه راغواړي. تر دې پورې چې د وزیر اعلی انتخاب و دی په هغه ورځو کې یو مشترکه اجلاس هم ونه کړو، مشترکه امیدوار میدان ته رانوستلی شو. نو ځکه خو دا اوس محسوس کېږي چې پی ټي آی ته دلته بالکل فری هینډ دی، او د هغې وجه دا صوبایي اپوزیشن پارټۍ دي. د دې څه وجه ده؟ د اپوزیشن پارټو دا یا سستی یا غفلت یا ناکامي یا نااهلي، دا څه شی دی؟ یاره چې داسې ده، د وزیر اعلی د انتخاب په دې معامله کې عوامي نیشنل پارټۍ خو ته ځان ډیسوسییټ کو.
او د هغې وجه هم دا وه که دلته مونږ د هارس ټریډینګ په ذریعه باندې حکومت بالکل بدلو، لاره خو بیا همدغه وکنه. نو اصولي طور زمونږ خو دا دغه نشي کېدی چې یاره د بلې پارټۍ ممبران دي زه رامات کړم او دغلا حکومت ته جوړ کړم. دا کارونه زمونږ سره شوي دي، زمونږ سره شوي دي. دا به ډېره نامناسب طریقه وي. البته اپوزیشن لا په نورو حوالو باندې اکټیو رول پکار د چې وي او ستاسو خبره ټیک ده چې څرنګه اپوزیشن پکار دی هغه نه کېږي، نه دی شوی، نه دی شوی. هغسې نه دی شوی. کتونکو اورېدونکو په صوبې کې چې څنګه د اپوزیشن پارټو کردار پکار دی هغه ادا نه کړی شو، خو صوبایي حکومت هم هغه سنجیدګي موږ ته نه ښکاري او ورسره وفاقي حکومت هم دا صوبه نظر انداز کړې ده. دا و د سنگین خان صاحب موږ سره نن د پروګرام د خبرو نچوړ. تاسو دا ټول گفتگو واورېده، خبرې مو واورېدې. امید به لرو چې دا خبرې چې چا ته موږ رسول غواړو هغې ته به دا رسي او چېرته به پکې سب ایکشن به پکې کېږي او الله دې وکړي چې یو نیشنل ایکشن پلان مطابق یا د هغې په رڼا کې یو ایکشن وشي او د حالات بهتره طرف روان شي. بل پروګرام پورې به تاسو نه اجازه غواړو بلې حجرې کې بیا نویو مېلمنو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تر هغه پورې اجازت راته راکړئ. د الله په امان.